په غزوه بدر کې 12 رمضان المبارک چې د غزا د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینه منورې نه را روان شو. ټول کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره 314 کسانو 313 کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د مدینه منورې نه را روان شو. میاشت د روزې و 12 روزه وه. د بیسرو سامانۍ خو دا حالت و چې د 314 کسانو سره صرف 2 اسونه صرف 2 اسونه د 314 کسانو سره صرف 2 اسونه دي او یا پکې اوخانو. یو اس چې دا د زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه سره او دویم اس د مقداد رضی الله تعالی عنه سره. دا 2 صحابه کرامو چې صرف د دوی سره اسونه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی له تقسیم وکړو. په هر وخت باندې 3 کسان مقرر کړو چې وار په وار باندې په یو وخت باندې 3 تنه ځای. یو به په برناسي 2 به پیدل رواني، بیا به بل په وخت سور شو، بیا به نور 2 پیدل رواني. هر وخت باندې 3 کسان نبی علیہ السلام تقسیم کړو. 3 تنو ته یو وخت ورکو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ځان له سره وخت وانه غستو چې زما په کې دا وخت په بز زما نه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په یو وخت 2 ملګری دارو. یو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، دویم ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ. دا د نبی اسلام د اوخ ملګری وو. نو چې کله به د دې صحابه کرامو نمبر راغی کنه، نو دی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل دا الله پاک پیغمبره مونږ پیدل زو مونږ په اوخ نه سوريګو، په اوخ باندې بته ناس مونږ پیدل روان مونږ تللی شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وینه خو تاسو زمانہ چا کې چې زه کمزور یم چې تاسو پیدل تللی شئ نو زه پیدل تللی شم، او نه تاسو زمانه د ثواب ډیر زیات محتاجمن یئ. دا سم نه ده چې تاسو ثواب ته احتیاج لرئ او زه نه لرم، او دا سم نه ده چې زه کمزور یم او تاسو چا کې چې تاسو پیدل تللی شئ زه به در سره پیدل ځم. نبی علیہ السلام د خپلو ملګرو سره په اوښ باندې ګورې نمبر کړی دی ښه چې څه فاصلې پورې به نبی علیہ السلام لاړ. بیا به یې صحابي ته وفرمیل علي رضی الله تعالی اوس ستا نمبر دی ته اوښ ته راوخېږې زه به پیدل ځم. بیا به چې ابو لبابه رضی الله تعالی نمبر راغی اوس ته اوښ ته راوخېږې زه به پیدل ځم. حالانکه هغه صحابه کرامو چې په نبی علیہ السلام باندې خپل سرونه شیندل، خو نبی علیہ السلام دا نه ده خوښه کړې چې زه دې په اوښ ځم او زما ملګري دې پیدل روان دي. دا یې نه ده خوښه کړې. بیا چې کله نبی علیہ السلام په دې دوران کې ابو سفیان ته خبر ورسېدو چې نبی علیہ السلام په قابلی باندې د حملې کولو لپاره د خپل ملګرو سره را روان دی. نو ابو سفیان یو داسې وکړو چې مکې ته یو کس ولیږو، وی هلته خبر ورکا چې د خپل قافلې حفاظت وکړي، د خپل سامان تجارت حفاظت وکړي. ته مکه کې خبر ورکړه چې مخې له راوځي. یو دا او دویم یو جاسوس خور کو وی ته ځه چې نبی علیہ السلام کم ځای ته را روان دی، ته ځه ګوره. هغه کس چې مکې ته ورسېدو نه هغه د خپل اوښ دا پوزه په توره وواله وینې کو او په مکه کې چیغې کړې. خلک ورته راټول شو څه چل دی؟ وی ستاسو د تجارت په قافلې باندې حمله کېدونکي د مدینې د طرف نه د هغې حفاظت وکړئ. لاړ شئ د هغې څه وکړئ؟ حفاظت وکړئ. دلته کې ابو سفیان کسان خواره کړي چې تاسو د نبی علیہ السلام د قافلې حال احوال مال راوړئ چې کوم ځای ته راورسېده. نبی علیہ السلام هم 2 صحابه کرام مخکې ولېږل چې د ابو سفیان قافله کوم ځای کې تېرېږي هلته ماته خبر راکړئ. دا 2 صحابه کرام بدر ته راورسېدل، د بدر مقام ته. هلته یوه چینه وه، هغې خواله لاړو، اوبه یې ترې وڅکلې او مشک یې د اوبو ډک کړو، وخوانې اخوا د یو غونډکۍ ویښته پټ کېنولي وو. دوی چې اوبه څکلې دغلته یو 2 زنانه وې دې چینې په خوا کې، د هغې د یو بل سره جګړه شوه. دا یوه ښځه دې بلې ته وایي زما قرض پیسې راکئ که نه راکئ، پتا مې قرضه دغه پیسې مال راکئ که نه راکئ. هغه بله ښځه ورته وایي ته لږ صبر وکړه، د قریشو قافله را روانه ده دې ځای ته به راځي، نو چې کله راشي نو زه به پکې ځان له څخه اخیستل او خرڅول وکړم، ستا قرض به تاله درکړم که نه، یو 3 ورځې پس دې ځای ته رارسي. او صحابه کرام پوه شو چې د ابو سفیان قافله دې ځای ته را روانه ده. ښځو د خولې نه خبره واورېده که نه. اوس دلته کې د ابو سفیان هغه کوم جاسوس چې هغه هم دې ځای ته را رسېدلی و، هغه د ښځو سره بچا وکړو. وی ټیک در دا خبره ټیک کړي، قافله دلته را روانه ده، خو در به کې پیسې چې دا دلته کې ځان له تجارت وکړي، در به کې پیسې. هغه هم لاړو، صحابه کرام دغې ځای نه اوښ ته وختل، واپس شو، اوښانو ته وختل، واپس لاړو. نبی علیہ السلام ته وفرمایل وی د ابو سفیان قافله بدر ته را روانه ده.
بدر تر روانه ده. دلته کې ابو سفیان هغه کس نه تاسو کړ خپل جاسوس نه الکه سدي ولیدل کسه دی ونی لیدل وی اسم نه لیدلی خو دغه بدر ځای کې چې نه چې کم دغه ته دوه تن راغلی و خان وسره وو او به وسکلی مشکونه د اوبو ډکړه واپس لاړو وی خان او ابو سفیان هغه ځای لراغه هغه خان هغه ځای ته چې ورغه ته خان پچ پرتی وی پچ هغه پچ چې راوسه داسې پمن ځینی مکړه چې نیمه کړه کنه هغه کې دنه د کجوري اډو کې و خانو کجوري خړلې نو په چې دنه د کجوري اډو کې نه اډو کې جدي سي صفا کو کرا چې دا اډو کې چې ده کنه نه د مدینه د کجورو ده دومره وخیار خلک ښا وی دا اډو کې چې ده کنه دا د مدینه د کجورو ده دا کم دوه کسان چې راغلي د مدینه نه راغلي دي بس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاسوسانو دې ځای ته راغلي دي ابو سفیان خو خبر شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام را پسې دل تر روان دي خپل قافله بدل کړه په بل لار روان شو هغه د بدر باندې چې کملار واغې سکړه پرې خو د بل لار روان شو چې په بل لار باندې روان شو ابو سفیان بیا مکه ته کس اولګو وی زه په خیر او په عافیت دا غوی نه وروتم او کو تاسو روان شي واپس شه موږ دا غوی نه وروته سامان خو راويستو استاد سره راځي مرزي ابو جهل ورته نه بدر کې دمی نه ګډول نو واپس نه راځم زب بدر ته زم زراوته ما چې زه دوی ته خپل زور وخم چې سبا لپاره بیا دا کار نه کوي ابو جهل شروع شو یو کس په مکه کې تیارو چې را پاسه زو نو د مکه چې څومره سردارانو دا ټول د ابو جهل سر را روان شو سوا د ابو لهب نه نبی اسلام چې کم ترو هغه د صد عذر د وجه نه پاتې شو او په خپل ځای باندې د ابو جهل روري را روان کو ابو جهل روري هغه ته ورکه زما په ځای تلاړ شه او په ابو جهل په رور باندې د اصل کې سلور زره درهم قرضه وا د ابو لهب په قرضه وا نو د ابو جهل رور ورته انکار هم نشي کولای ځکه قرضدار و ناغم را روان شو په خپل ځای دی ولګو دویم امیہ ابن خلف دام د مکه په سردارانو کې دم ابو جهل ته زنزم پینې زمزه تاسو سره جنگ نه زم دم اول انکار وکړو خو ابو جهل په زور ولګو بیا را روان شو د بدبخته کنه اول انکار کړو او د انکار وجه دا کنه چې د امیہ ابن خلف دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره دوستی ورور ولی و دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د مدینه منورې دی نو د امیہ ابن خلف د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی سره ورور ولی و دوستی و نو چې کله به دا امیہ ابن خلف شام ته تجارت لته کنه نو دی به ضرور د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی خو له د اسره بشپ په مدینه کې کوله او دا رنګ چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی مکه ته براغه نو شپې به بیا چا سره وي د امیہ ابن خلف سره د دوی دوستی و چې دوی دوستی و نیوزل دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی مسلمان شو د هجرت نو وروسته د مکه ته راغی عمره د فاره نو چې عمره د فاره راغی نو د شپه د چا سره وکړه د امیہ ابن خلف سره شپه وکړه د سره شپه وکړه نو د امیہ ابن خلف ته وی ما طواف له داسې ټیم کې بوزه کنه چې په حرم کې څوک نه چې ځان له خپ آزاد زړه باندې طواف وکم او دین د خلک نه نه زکه دوی ته پتر چې دا مسلمان دی نو بیا براته تکلیف را رسي په دې ټیم کې مې حرم ته بوزه چې الته څوک نه د امیہ ابن خلف ورته وی ټیک دا اوس د کافر دی امیہ ابن خلف او سعد ابن معاذ رحمه الله شوی دی مسلمان شه غرور ولی و دوستی و نو په غرمه ټیم کې دی بوستو په غرمه ټیم کې نو غرمه ټیم کې دی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د خانه کعبه نه طواف کو نو پته کې غرمه ټیم کې ابو جهل راغی چې ابو جهل راغی کنه نو دی امیہ ابن خلف ته وی دا در سره سوک ته تعالی در سره سوک دا طواف چې کنه غور ته وی دا زما د انصار او د مدینه منورې غ دوست ملګری مې ضرور مې دی راغله د طواف لا عمره لا راغله دي نا ابو جهل ورته وی دا تاسو داخله کراولای بیا په دلته کې پناه ورته ورکوي دا مسلمان شوی دی او تور ل بیا پناه ورکړي دا راضي طواف کوي وی دا بی دین خلک نعوذ بالله مسلمان ته وی دا بی دین خلک تاسو دلته راولای نو چې دا بیا سعد بن معاذ رضی الله تعالی ابو جهل وی کو دا امیہ ابن خلف در سره نه کنه نو تاسو زمانه دلته طواف نه وکړي تاسو زمانه دلته طواف نه وکړو خو دا امیہ ابن خلف در سره نه دی در سره نه سي چلو کما سعد بن معاذ رضی الله عنه ته بچغه وی قسم په الله کو دا طواف نه دی منع کم کنه ته به زمانہ شام ته په کملار باندې ته به زمانہ په مدینه باندې راشي مدینه بدر باندې بند کم ته ما د مکه نه باندې ته زمانہ مدینه ته راشي چې سعد بن معاذ رضی الله عنه ته دا خبره وکړه په تیز आवाज باندې کنه د امیہ ابن خلف ورته سوی دا دوسی ورته سوی وی چپ شدا خو زمونږ شر دی ته بچغه باندې आवाज کوي ابو جهل کنه دا زمونږ سردار دی ته ورته په تیز आवाज باندې خبره کوي چپ شه आवाज کته کا سعد بن معاذ رضی الله تعالی تسوی وی امیہ چپ شه تم چپ شه قسم په الله ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدل دي چې ته د نبی علیہ السلام د ملګرو د لاس قتل کیږي هغه خپل دوست وي ما د خپل محبوب نه اوریدل دي چې ته د هغه د لاس قتل کیږي امیہ ابن خلف ورته دا چا ویل دي
نبی علیہ السلام دا خبره کړی دا محمد دا خبره کړی دا صلی الله علیه وسلم سعد بن معاذ رحمه الله او هغه دا ویلی دي د باندې را پیراغه پیر راغه بس پیر شو ایسی ونه وی کور ته لاړو نو خزي تسوي وی یو خبره درته وکم وی زما د مدینه منورې د کم دوست چې راغله مرګره هغه ته یو خبره وکړه ویسې درته وکړه وی دا راته وی چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اوریدلې دي چې امیہ ابن خلف په زما د ملګرو د لاس قتل کیږي وی ښا او تا تم پته ده قسم په الله چې نبی علیه السلام دروغ نه وي نو خزي ورته بس خبره واضحه ده بیا احتیاط کوونو د مکې نه ونوځي ګوره دومره پوه چې نبی علیہ السلام دروغ نه وایي نو ښځه ورته وایي تا ته فتح ده چې هغه دروغ نه وایي خو بیا د مکې نه بار ته ونوځي نو ابو جهل چې په ده پسې راغی که نه وایي ځو غزا له مدینې ته وایي چېرته هم نه ځم نو هغه ته خپل حالت هغه خبره معلومه وه د مدینې منورې د دوسته وایي نه ځم وایي ته ولې نه ځې ته د مکې سردار یې چې ته نه ځې نو دا نور خلک به لاړ شي ابو جهل ورته وایي ته خو سردار یې چې ته نه ځې نور خلک به لاړ شي وایي نه ځم امیہ ابن خلف بالکل کلک وی زم نه مکې نه وزم نه ابو جهل ورته څه وی داسې کار وکړه که نه زه تاله د ټولو نه تیز رفتار اس ګورم چې ډېر تیزه منډه وخي داسې اس ته له ګورم او زمونږ سره روان شه چې کوم ځای د خطره محسوس کړه را منډه کوه واپس مکې ته راځه خو په دې موکره سره ځکه اوسه چې خلک پاتې کېږي ستا د وجې نه امیہ ابن خلف ورته وی ټیک ده وزم خو در سره وزم خو د نیمې لار نه به واپس راځم ګوره دومره یقین و چې نبی اسلام دروغ زه به د هغې د لاسه قتل کېږم نو وزم در سره وزم خو د نیمې لار نه به څه کېږم واپس کېږم چې ټیک د ابوجهل ورته ویل د لارې نه واپس راځه خو اوس را سره ملګری شو کور ته راغی ښځې ته وی زما سامان مامان تیار که زه وزم ښځې ورته وی د هغې انصاري ورور د هغې انصاري دوست او وروره خبره دې یېره ده سعد بن معاذ درته څه ویلي وه خبره دې یېره ده وی نه یېره مې نه ده خو زه در کومې زه د کومې جنګ نه ځم زه خو صرف د مکې نه وځم او د لارې نه واپس را تښتم خو چې دا خلک صرف وباسم د مکې نه زما د وجې نه خلک پاتې کېږي چې دوی وباسم زه واپس راځم زه د کومې ځم ښځې ورته وي ټیک ده خو ګورې لاړ نه شي بس دی روان شو چې روان شو کوم ځای کې به چې دوی پړاو اچو د به خاص د ځان خوا ته تړو چې زما ته موقع میلاوېږي چې واپس تښتمه خو د خدای شان ده او د تقدیر فیصله ده چې ده ته به موقع نه میلاوېده چې واپس شوی وی ده به ډېر کوشش کو چې واپس راو تښتي خو دومره به د چا په نظر کې و چې نه شو را تښتېدی را پټېدی نه شو حتی تر دې پورې چې دی ورسېدو نو دم ابو جهل ته انکار وکړي امیہ ابن خلف وی زه ستا سره نه ځما خو ابو جهل په دې باندې روان کوي زمونږ سره اوس روان شه خیر دی بیا راځه خو چې اوس ستا د وجې نه خلک پاتې نه شي نور د مکې چې څومره سردارانو که نه هغه ټول په دې غذا کې یا په دې جنګ کې موجود وو د نبي علیه السلام خلاف ووتلو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خبر ورسېدو چې د ابو سفیان قافله مکې ته لاړه د ابو سفیان قافله مکې ته ورسېدله خو د هغې طرف نه ابو جهل را روان دی او د اسلحې نه ډک را روان دی د مسلمانانو خلاف را روان دی مسلمانانو جنگ را روان دی نبی علیه الصلاۃ والسلام مقام روحا ورته ویلی شي چې هغې ته ورسېد که نه نو ودرېد صحابه کرام یې راجمع کړو چې راجمع کړو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو سره مشوره کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي وایي تاسو ته پته ده چې موږ د ابو سفیان قافلې د تجارت قافلې پسې راوتي وو هغه لاړه د لاس نه ووتله خو ابو جهل را روان دی سره د اسلحې را روان دی زمون خلاف را روان دی مونږ پسې جنګ نه را روان دی اوس څه وکړو ما له مشوره راکړئ اوس څه وکړو مخکې لاړ شو که واپس شو مدینې منورې ته ابوبکر رضی الله تعالی عنه پاڅېدو او ډېر ښکلی بیان یې وکړو او نبي علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره مونږ مخکې ځو که ته وایي چې ځو مونږ ستا نه شاته کېدونکي نه یو بیا عمر رضی الله تعالی عنه پاڅېدو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل چې مونږ ستا سره ولاړ یو که ته هر څه وایې مونږ به هغه کوو نبی علیه السلام بیا یې مشوره راکوي حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه پاڅېد او مقداد رضی الله تعالی عنه بیان شروع کو او په بیان کې څه وی والله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى اے دا الله پاک پیغمبره قسم په الله مونږ ته هغه خبره نه کوو کوم چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته کړې وه چې اذهب انت وربک فقاتلا انا ها هنا قاعدون اے موسی ته لاړ شه او جنګ وکړه مونږ به دلته ناست یو مونږ ته دا خبره نه کوو مقداد رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبره مونږ به ستا نه جنګي ګستاخي طرف ته ستا شا طرف ته ستا نه مخې ته هر طرف ته به مونږ ستا نه ولاړ یو مونږ دا تا ته نه وایو چې ته لاړ شه او ته ستا رب دې پوه شي مونږ به ستا سره ځو او بیا به هم جهاد کوو مقداد رضی الله تعالی ډېر یو جذباتي بیان وکړو
ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی چې کله مقداد رضی الله تعالی عنہ بیان کو کنه او دای وی د الله پاک پیغمبر موږ هغه کار نه کوم چې بنی اسرائیل د موسی علیه السلام سره کړو مونږ بستانه هر طرف ته جنگیږو وی دا خبره چې مقداد رضی الله تعالی عنہ کنه د نبی اسلام په مخ باندې داسې یو خندا رااله د نبی اسلام د مخ داسې تازه شو چې د مقداد رضی الله تعالی عنہ دا بیان واوریدو ځکه ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای مونږ چې مقام روخات ته ورسېدو کنه نو د هر تن په زړه کې دا چې مونږ خو جنگ لنی را روان شوي مونږ تجارتي قافلې پسې را روان شوي نو مونږ د ابو جهل سره جنگ څنګه کوو هر په سړي په زړه کې دا یو شک او یو خبر و چې جنگ اوس مخکې څنګه کېږي مقداد رضی الله تعالی عنہ پاسه دا بیان وکړ کنه ټول صحابه کرام دغه کوي چې د الله پاک پیغمبر موږ بستانه هر طرف ته جنگيږو وی بیا د هر صحابي په زړه کې دا ارمانو چې ما د مقداد رضی الله تعالی عنہ خبره کړې خو نبی علیہ السلام بیا आवाज کوي مال مشوره راکړي مال سره کوي مقداد رضی الله تعالی دومره جذباتي بیان وکړو بیا نبی علیہ السلام فرمایي مال سره کوي مشوره راکړي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی پوه شو چې د نبی علیہ السلام اشاره چاته ده ځکه چې عمر هم چې دی نو د مهاجر صحابي دی مقداد رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی ابوبکر رضی الله تعالی مهاجر صحابي دی او نبی علیہ السلام بیا आवाज کوي مال سره کوي مشوره راکړي نو سعد ابن معاذ رحمه پوه شو چې د نبی اسلام اشاره انصار ته ده اے انصار تاسو لږه مشوره راکړي نو سعد ابن معاذ رضی الله تعالی پاسه ده د انصاری صحابي دی پاسه ده بیان شروع کو او بیان شروع کو او د بیان خلاصه ده او په اخر کې فرمایل د الله پاک پیغمبر مونږ پتا ایمان راوړل مونږ پتا سره راوړل ایمان راوړل مونږ ته د الله پیغمبر منلې قسم په الله کو تر ته و چې دریاب ته وردانګي مونږ به ټول وردانګو یو انصاری صحابي برانه مرستونه پاتې کیږي ته غزا یې ده کنه چې جنگ کو تر ته وسوي چې ټول انصار دریاب ته وردانګي مونږ به وردانګو یو انصاری صحابي به شاته پاتې کیږي چې کله سعد ابن معاذ رضی الله تعالی د انصار د طرف نه دا بیان وکړ کنه نبی رسول الله سلام بالکل څه شو مطمئن شو او خوشاله شو ډیر زیات خوشاله شو نبی رسول الله سلام د مخ کې تلو سو کړه فیصله وکړه چې زو اوس کو د ابو جهل د قافلې سره جنگ راځي او کو د ابو سفیان د قافلې سره جنگ راځي خو رستو کېدونکي نه یو موږ به اوس څه کوو غزا کوو داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته بیانات او واقعیاګانې ملاویږي د ګنټې د نشان سره کلیک کړئ چې په دې باندې تاسو ته انشاءالله العزیز روزانه ډیلی بیس باندې نوي بیانات ملاویږي والسلام ډېره مننه